دا مردان میگا مارټ دی او دا نن ایس صاحب راغی او دی سیل کا. تاسو به سوچ کوئ چې دی په څه سیل کا. دا په دې وجه سیل کا چې وایي تاسو دا ګن چې دی د دې معاهده موږ سره وکړئ. موږ ورته وایو چې دا ګن چې دی نو دا زمونږ دغه دی، دا زمونږ دا ګن چې دی نو دا خرڅېږي. دا ماشومان چې دي دا دغه والا دا چې کوم ماشومان دغه والا یي د کباړ چې غونډئ نو دا دي خرڅوي دا ګن وړي 20-25 روپۍ بیا ماشومان ته میلاوېږي. دې موږ ته چې کله ډبلیو سیسټم جوړ شو دې موږ ته تاسو پیسې جمع کړئ، موږ سره معاهده وکړئ. موږ تاسو سره څه معاهده وکړو؟ موږ سره خو داسې څیز نشته چې تاسو هغه ګن اوچتوئ یا څه بل څه زموږ کار کوئ. نه، وایي تاسو ستاسو چې کوم واشروم یوز کوئ د هغې د اوبو زور زموږ په نالی دی. مو ته یا خو زموږ د سټاف دپاره صرف د 10 چارلام دپاره یي. خیر دا به موږ دغه ته ځو، مدرسې ته ځو. زموږ دا بینچ چې دی دا خو بیسیکلي دا خو ماشومان وړي. زموږ خو زرګران به شانکار دي، زرګران دوکان دننه ته ورته جارو کوي. زموږ هم دغه شانتې سچویشن دی چې دا بینچ چې دی دا د ماشومان وړي ته پکې فایده ده. نن هفته مخکې راغلل اے سی ځان سره راوسته نو اے سی صاحب به زموږ نه هلک بوتلو. انګلینډ کې 3 رسټورانټ یې خرڅې کړی دی او پاکستان ته مې خپله دغه راوړی و چې دلته پاکستان کې خلکو ته روزګار میلو شي. زما په وجه باندې مردان نوشهر روډ چې دی نو ډېر زیات هغه کمرشل هب جوړ شو د مردان. دلته په زرګونو ماشومانو ته چې کوم ته ګورنمنټ جاب نشي ورکولی هغې ته زما په ذریعه باندې انډایرکټ یا ډایرکټ هغې ته روزګار میلو شو. دلته ټیکسز جمع کېږي د دنیا پر کروڑونو روپۍ دا زما په وجه باندې چې ما هغه سټارټ اخیستی و. دلته دا بدماشان دي. زه اوورسیز چې څومره خلک دي زمونږ پاکستانیان هغې ته سپیشلي وایم چېرته غلط نشئ پاکستان ته خپلې پیسې راونړئ. پاکستان ته خپلې پیسې راوړئ دغه شان خوار وزار به ګرځئ، تباه به ګرځئ، عزت به هم کمیږي، بېعزتي به درله کوي. د 2 پیسو افسر به ځان سره به سپایان را روان کړي او دلته به ستا بېعزتي کوي. دلته زما کس بوتلو په بدماشۍ پولیس والا د هغه نه زیات زور کو، د ډبلیو سیسټم والا د هغه نه زیات زور کو. ما ورته بلکل به کس زما نه بوځي.